بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د مفتی صاحب یو د قیامت باره کې بیان دی، نو انشاءالله تاسو به ډېر خوښ شي او ډېر زیات معلومات به تاسو ته حاصل شي د دې نه. او د مفتی صاحب خبرې چې هسې سړی اوري نو بس خوند ولا ورکوي. نو زه دا یو ویډیو، کله وړه ویډیو کله غټه ویډیو، دا به ګورو، نو انشاءالله د ټولو په علم کې به اضافه کیږي او بس خدای پاک دې تاسو سره وکړي او خدای پاک دې تاسو خوشحاله کړي. او ما سره هم دا چینل سبسکرایب کوئ او ویډیو هم لایک کوئ. نو زه تاسو ویډیو وګورئ نو بیا به خبرې کوو. تاسو ویډیو وګورئ. نو اللہ فرمائی اللہ الذی اللہ غزات تے انزل الکتاب چھ نازل کڑے دے کتاب بالحق دا مبنی بر حق دے والمیزان او میزان دے وما یدریکا او چپت دتا لعل الساعت قریب کی دیشی قیامت نزدیوی. دا الساعت چھ دے دے متعلق جمہور امت ټولی دنیا امت چې بیا سبا څوک دا نه وایي مفتی صاحب چې کوم دی غلطه خبره کړې ده. زه تاسو ته دواړه اقواله پیش کوم، پکې ګورئ. الساعه متعلق عام طور باندې چې څومره ملایان او محدثین او فقها دي، الساعه نه هغوی قیامت مراده دي. چې شی دی علی قیامت. او قیامت داسې یوه مسله ده چې قرآن نه ثابته مسله ده. وبالیوم الآخر، یوم القیامہ، یوم الحشر وغیرہ وغیرہ، یعنی قرآن دیتا مختلف صیغے استعمال کری. خو بعض محققین وئی چې قیامت په خپل ځای ثابت ده، د هغې دپاره قرآن کې د قیامت ټکی راغلی دی، د یوم الحشر ټکی راغلی دی، یوم تشخص الابصار دے کم ٹکی دی، دا سی ٹکی ورطا راغلی. لہذا قیامت ثابت تے پخپل جے شک پکی. خو اغوی وی الساعہ نا مراد قیامت نا دے. اغوی وی چی الساعہ زکا چی مخ کی قومونو بلا شے خلقو دا قیامت وورز مقرر کردی دا خو بیا غواتلی. زمنګ د مسلمانانو اول ریکارډ دته بیان کو. مسلمانانو کې زمنګ یو نبی تیر شوی دی، الله دې کمی او بشی معاف کی دی شي، خطا شم پکې خبرې کې نه خطا کېږم خلون کی دی شي. شمویل علیہ السلام غالبا یا حزقیل والله عالم، خو یو نبی تیر دی. هغه نن نه څو زره کاله مخکې یو خوب لیدلیو. واغه خوب زمونږ دینی کتابونو کې ازبر طریقې سره مرفوع مسند طریقې سره لیکلی شوی دی چې هغه دا خوب داسې 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 لیدلی. بیا د هغه خوب تعبیرونه دنیا ایستی دي. یهودو خپل تعبیر ایستی دی، عیسیانو ته خپل تعبیر ایستی دی، مسلمانانو ته خپل تعبیر. هغې نه چې مسلمانانو کم تعبیر ایستی و، په هغې تعبیر کې آخري خبره دا وه چې هغه کم یو تعداد ذکر کرے ہو، آغا تعداد دے خلقو دا ریاضے یا دا یو بہترین کلکولیشن مطابق دا حقی دا معناوست ہوا چی پسن 1948 کے با یو ریاست پا وجود کی رازی اگا با دا شر ریاست. اب اچھی شئی نو دا د اسرائیلو د آبادین ډیر مخ کی خبر ما ته چې زرګونه کاله کی سن 1948 باندې ټیک د اسرائیلو ریاست په وجود کې راغی. خلکو وی چې خوب ګوري ټیکو وته، خو هغه خوب په دې ځای ولاړ نه و. هغه خوب کې دا خبره هم وه چې دا ریاست به بیا دومره کاله چلیږي، دې نه مخکې به دا بیا ختم شي، ریاست ختم نش. او پاغی کی دا خبره هم وا چې بیا به چې کم دی په داسې داسې ټیم کې قیامت راځي. نو د هغې دپاره چې کم کلکولیشن شوی و زمونږ ملایانو صاحبانو علماو
دانشورو چې کوم کتابونه لیکلیو زما د خیال مطابق زیاده تر خلق وی چې 2012 کې به قیامت راځي او په 2012 کې ډېرو خلکو بینکرې او سوړي او په ښه ځایونه جوړ کړي وو چې قیامت راځي چې موږ پکې خراب نشو عیسایانو هم یوه ورځ بلکې څو ځله ورځې مقرره کړي چې قیامت پلان کې ویلي دي چې راځي او داسې را روان دی د هغوی خبرې هم تقریبا چې هوا یوړې یهودو ډېرې ورځې مقررې کړې خو هوا یوړې مسلمانان خو هره ورځ قیامت راولي مسلمانانو خو کمې نشته روایت کې راغلي دي چې داسې به وشي او دغه نه به جنډې راوځي هندوستان به داسې شي او بس بیا خو قیامت راشي خو زما د خیال مطابق الله به کله راولي زمونږ ایمان دی چې قیامت به راځي زمونږ ایمان دی چې قیامت به وي کلکه خبره ده خو چې دا خلک کم تعبیرات کوي ضروری نه ده چې دا هر چا تعبیر نو بهرحال ځنه محققین د دې الساعت نه وایي چې دې ساعت نه مراد خالص قیامت نه ده خدا څه بعضې محققین وایي یو قول ده اورېدلې په کار دي تحقیق دې ته نه وایي چې سړی دی بس د یو سړي خبره واوري د بل چا دې نه اوري د هر چا خپل یو تحقیق وي هغه دا وایي چې لعل الساعة قریب کیدای شي چې هغه ګړی نږدې نو هغې ګړی نه بعضې محققین مراد اخلي د بدر جګړه چې پیغمبر علیه السلام سره کله دا خبرې شروع شوې نو الله تعالی ورته وفرمایل چې کیدای شي هغه وخت نږدې نو هغه ساعت یوازې بدر نه دی په بدر کې فیصله وشوه یوه ګړی وه فیصله کن ګړی چې ورته وایي بیا په احد کې بله ګړی راغله یعنی هغه چې میدان کې سره کې مخامخ شي دود کا دود پانی کا پانی شي دا د چا یو قول دی موږ په ټینګېږو نه او د قیامت نه منکر هم نه یو صرف دا وایو چې دغسې الفاظ چې کوم راغلي دي هغې نه بعضې میداني جنگونه مراد دي والله اعلم بهرحال وما یدریک لعل الساعة قریب نو څه پته را کیدی شي هغه فیصله کن ګړی نږدې وي یا هغه قیامت نږدې وي جی نو تاسو خو ویډیو وکته نو دا ویډیو څنګه ده تاسو ماته خامخا کومنټ کوئ چې دې تاسو څه زده کړله او د مفتي صاحب د خبرونه څونه خلکو ته فایدې ورسېدې او انشاءالله دا سلسله به جاري او د مفتي صاحب بیانونه به مونږ نشر کوو او اپلوډ کوو به چې ټولې دنیا ته د فیض رسي او انشاءالله د نورو صاحبانو به هم کوو او مفتي صاحب سره ډېر ظلم وشو نو بس په دې وجه به زه وایم چې یاره د مفتي صاحب ویډیوګانې زیات نه زیات زه اپلوډ کوم نه ښه وي زه انشاءالله بله ویډیو کو بیا ملاقات کیږي د خدای په امان